د بېنظیرې کفالت پروګرام 13,500 روپۍ چې دي د دې سره به موږ ته د ماشومانو وظیفه هم میلاویږي. د دې په باره کې ځینې کسان تپوس کوي، د ځینې کسانو په ذهن کې به دا وي چې دې ځل له دا قسط چې دی داسې واشی دی لکه تېر شوی چې دی هغه 10,500 روپۍ و، نو دې ځل چې دی 13,500 روپۍ ورکوي. نو هغه چې د ماشومانو دا وظیفه چې ده دا به ورسره هم سیوه شي که دا به موږ ته په هغې زوړ حساب باندې میلاویږي. او کم کسان چې دا تپوس کوي چې دې ځل به موږ ته د بېنظیرې کفالت پروګرام سره د ماشومانو وظیفه میلاویږي که نه میلاویږي، نو دا به هغه کسانو ته میلاویږي چې کومو کسانو خپل ماشومان په پابندۍ سره سکول ته لیږلي. چې سکول ته یې لیږلي نو هغې کسانو ته چې دی هغو ته به دا روپۍ میلاویږي. که تاسو خپل ماشومان سکول ته په پابندۍ سره نه لیږلي نو بیا هم ستاسو ماشومان ته چې دی دغه روپۍ نشي میلاوېدلی. دغه شانتې ځینې داسې ماشومان دي چې هغه به د پروګرام کې رجسټر نه دي نو هغه ماشومان ته چې دی هم به دا روپۍ نه میلاویږي. اول نمبر خو تاسو له دا کول پکار دي تاسو خپل ماشومان په دې پروګرام کې رجسټر کړئ. که تاسو خپل ماشومان نه رجسټر کړي نو بیا هم ستاسو ماشومان ته چې دی دغه روپۍ نشي میلاوېدلی. او هغې نه مخکې دا خبره چې دا ویډیو چې ده دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته ور ورسي، ځکه ځینې داسې کسان دي چې هغه له دې نه نه خبره او هغه به هلته لاړ چې هغوی زموږ د ماشومانو روپۍ دي او هغو ته به د ماشومانو وظیفه چې ده دا به نه میلاویږي. بل دا لایک شیر پرېږدئ دا دې ویډیو له چې دی لازم ورکوئ. نو کومو کسانو چې خپل ماشومان په دې پروګرام کې نه رجسټر کړي نو هغه ماشومان ته چې دی دا روپۍ به نه میلاویږي. نو که کومو نه رجسټر کړي لاړ شي خپل ماشومان رجسټر کړئ. که طریقه نه درځي نو د دې په باره کې زموږ په یوټیوب چینل کې چې دی ویډیو شته په هغه طریقه باندې تاسو خپل ماشومان چې دی دا رجسټر کولی شئ. یا د ماشومان سکول چې دی هغه یې چینج کړی نو هم به ستاسو ماشومان ته چې دی دغه وظیفه به نه میلاویږي، ځکه چې د دې ټیم چې دی هلته کې ځي او هلته معلومات کوي چې معلومات وکړي د هغې نه وروسته بیا ستاسو ماشومان ته چې دی دغه روپۍ میلاویږي. که ستاسو د ماشومانو 70% حاضري نو هلو ستاسو ماشومان ته چې دی دغه وظیفه میلاویږي. دغه شانتې که ستاسو ماشوم په پابندۍ سره سکول ته نه تللی نو بیا ستاسو ماشوم ته دغه روپۍ نه میلاویږي. بل لا که دی په دغې سکول کې نه نو بیا هم ستاسو ماشوم ته چې دی دغه روپۍ چې دی دا نه میلاویږي، ځکه چې هغو ویریفیکیشن د دې کوي هر 3 میاشتې پس چې دی د دې ویریفیکیشن کوي چې کله روپۍ ورکړی کېږي نو دې هلته کې ځي او ردي معلومات چې دی حاصلوي د هغې نه وروسته بیا تاسو ته ستاسو د ماشومانو وظیفه چې دا میلاویږي. نو دې ځل چې کوم 13,500 روپۍ دي د دې سره د ماشومانو وظیفه چې دا به هم ورکړی کېږي. کومو کسانو دا تپوس کوو نو د هغې سره به تاسو ته د ماشومانو وظیفه چې دا میلاویږي، خو تاسو به خپل ماشومان چې دي هغه به په پابندۍ سره چې دی تاسو به لیږئ نو د هغې نه وروسته چې دی ستاسو ماشومانو ته به دغه وظیفه چې دا میلاویږي. ځینې کسان دا تپوس کوو چې د دې سره د ماشومانو وظیفه سیوا شوې ده که نه ده، ځکه چې تېر شوی قسط دی هغه 10,500 و او دې ځل له موږ ته 13,500 روپۍ میلاویږي. نو د ماشومانو وظیفو سره سیوا شوې ده که نه ده، نو د ماشومانو وظیفه چې ده هغه د دې سره نه ده سیوا شوي، هغه به تاسو ته په هغې زوړ حساب باندې چې دی په هغې باندې میلاویږي. خو ځینې کسانو ته به د 6 میاشتو میلاویږي او ځینې ته به د 3 میاشتو میلاویږي. په تېر شوي پېر هم د داسې ویلو چې دا به موږ ډبلې ورکوو، خو بیا ځینې کسان ته هغه سنګل روپۍ چې دي دا هم نه دي میلاو شي. اوس هغه هم دا وایي چې ځینې کسان داسې دي چې هغو نه دي راغستي، د هغو 1.5 کال شو، دوی خو وایي چې 6 میاشتې شوي دي خو 1.5 کال وشو چې هغو ته هغه روپۍ نه دي میلاو شي. نو تاسو ته به ستاسو د ماشومانو وظیفه چې ده هغه به تاسو ته میلاویږي. دوی وایي چې موږ به د 6 میاشتو ډبلې ورکوو. نو اوس ګورو چې ډبلې ورکوي که څنګه په تېر شوي پیره باندې چې دی ډبلې خو نه ورکړی، ځکه د ځینې کسانو چې دی ماشومان څو نو دغه ماشومان هغه روپۍ چې دي دا یې هم پوره نه ورکړي. خو تاسو ته به دې ځل د ماشومانو وظیفه چې ده دا میلاویږي او په زوړ حساب به راته میلاویږي، په دې کې څه اضافه چې دا نه ده راغلې.